ما ته یې وایي په جبریانو پسې مونږ څنګه دی نو ما ورته ویل ستا تپوس وکړو که زه یې په ټوم ګنهګارېږم ما ورته پاکستان د 2 مدارسو بشمول دارالعلوم دیوبند بشمول د وفاق المدارس د مشر بشمول فلا ټول یې مرته شمار کړی ما ورته دا ټول وایي چې پنجپیری اعتقادي بدعتي ګمراه د اهلسنت والجماعت نه خارج او مستقل امام جوړول مکروه تحریمي دي انکی مخه کوخه انکی یقینا تو کنتی تو دا ګور دا کلکه خبره ده انکی ای زما خزی یقینا تو کنتی تو من الخاطئین دا خطاکارو نه خطا ټول تا کړی د پاک یوسف بنا بدنامه عالمان صاحبان وی د دې زمانه د مشرک او بدعتینا هغه دوس مصر عزیز خو په دې ټکی ونه رسېدی د دې زمانه د مشرک او د بدعتینا هغه ټپوس مصر عزیز خو کم از کم ګناهګار ته ګناهګار وې کنه دی خو موحد راخلی او کافر کوي د دی خو 2 مدارسو یو ما ته وی چې 2 مدارسو فتوا ده چې اشاعتیانو پسې منځ نه کیږي مې دا د دې قباحت ته اشاره نه ده چې پنجپیری قبیح دی دې ته اشاره نه دا د دې بدعتیانو قباحت ته اشاره ده چې په حق پرس راجم شي نو 2 مدارس په فتوا ورکي مې دا ستا ذلیلتوب ته اشاره ده کني مې دا خطا په شاشه په اخر کې ویلي دي چې حکم مخ کې علت غواړي رست متحقق کیږي کلی پسمند افرادو کې متحقق کیږي کنه منطق نم نه خبر نو په کم پند سره وږيږي نو حکم مخ کې علت غواړي نو ته چې وې چې اشاعتي پسمون نه کیږي نو مخ کې علت خوایا کنه صحیح علت ته بس په علت خبره کو علت به ختم شي نو قانون دا دی د فلسفه رستو کتابونو کې به وای وی حکم چې په مشتقی لګي نو مبدا علت د پاره د حکم او به نشوي حکم چې په مشتقی لګي نو مبدا علت د پاره د حکم مشرک ته مشرک له وی چې شرک کوي کنه نو چې شرک پرې خود نو څه شو صحابه اول د موحدینو خو چې دب ته مشرک وین دا مبدا موجود ده چې مبدا لري شو نو بس خبرم ختم نو توخه چې مونږه علت لري کو کنه چې په کوم علت په مونږ بس مون نه کیږي نو چې دا د علت وته وینو بیا به ټپوس کله یو خدانګي کله بل خو کله یو بیا مسلې تعین چل ولا نه ورزي او بیا به وتتوي چې اوس زتا ته مشرک وامنو وق خو ماتم لکې ده کنه ستا کتابونو کې لیکلي دي چې اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا باصحاب القبور چې کارونه ګران شي نو د قبرونو امداد غواړي تعویل کوم خغل شبل تبورا رد الي ضالتي والا لاخرجتك من ديوان الاولياء تعویل کوم بل توکیدا الاولیاء یدمرون اعداءهم وینصرون اولیاءهم ودا قبرونو کې پراته خلق د خپل دوستانو امداد کوي او دشمنان تباہ کوي دا تصرف د اموات شرک دی او دا د ابو جهل عقیده ونه پدې ستا ایمان کم ځای پاتې شو اوس پدې خبره وکړه نو چې داسې اصول دې راټینګ کو نو ته بیا ګوره د بکړې ترخ کې نیولي کالونه به تیر شي د وستا مخې نه رانی شي ما ته خلک وایي ندیم استاد تان ډېر زیات وتمبېدو ما چې تاسو خرطوب شروع کړو هغه مسائل مو راغستل چې هغه نه مسائل عذاب قبر باندې او کنه باندې چې ته نه منم خو خود عوامو ته بدنامېږي ته راټینګ کوی ته خو هغه زوړ مشرک او زوړ بدعتي په هغې خبرې کوو چې دله خپل زوړ شجره نسب راغال کې کنه بیا دی چې یو منډې وخي نو عرض دا دی چې دای کم از کم د حق پرست دفاع وکړه